نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، صدق الله مولانا العظيم. محترم مسلمانان ورونو او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم امتان، جناب شمس القرى حضرت مولانا حبیب الرحمن مالکی صاحب دامت برکاتهم، الله تعالی دې د هغوی په عمر کې برکت واچوي چې زموږ او ستاسو لپاره بالخصوص د دغه علاقې لپاره د ملک په سطحه او د ملک نه بیرون جید او ممتاز قرآن کرام، ماهرین قرآن کریم، هغوی دعوت ورکړي دلته راولي زما او ستا لپاره هغه قرآن کریم چې ما او تا په ایمان لرو، چې د هغوی د خولې نه د قرآن کریم تلاوتونه واورو. یقینا د علاقې خلک به هېڅکله د جناب قاري صاحب محترم دا دومره عظیمه قرباني او دا دومره عظیم احسان په موږ تاسو باندې د هغه شکر نه سو ادا کولی. الله تعالی دې د قاري صاحب په عمر کې، په اولاد کې، په علم کې برکت واچوي. محترمینو، یقیني د شر او فساد زمانه آخري زمانه ده. په احادیثو کې د خدای پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د قیامت چې کومې علامې صغرا علامې دي د هغوی ظهور ښکاروالی سوی ده او د لویو علامو به انتظار کوو. قرآن کریم زما او ستا مومن به د ایمان پر ما او تا په لرو. قرآن کریم داسې کتاب ده چې انسان کې انقلاب راولي. قرآن کریم اصل د دین ده. بقا د دین په قرآن کریم سره ده. که د قرآن کریم تلاوت و درس و تدریس کې ده، د قرآن کریم تلاوتونه او سورتونه آیاتونه د بنګلو د اسمانو بره فضا ته ختل، دا دنیا به خدا نکړه که داسې وخت راغی چې قرآن کریم شاته وغورځوو چې عمل هم پرې نه کوو، د خپل ځان دپاره دستور او قانون هم نه جوړوو، بیا د دنیا دا نظام خرابېږي سره، دا دنیا بیا ورانېږي. لہذا قرآن کریم داسې کتاب ده چې یو سړی قرآن کریم واوري په انسان کې انقلاب راځي، په انسان کې تغییر راځي. باقاعده د خدای پیغمبر یو صحابي ته ویلې چې ته تلاوت کوه زه اورم ده. باقاعده عمر فاروق صاحب رضی الله عنه د ده باره کې د خدای پیغمبر فرمایي چې زمانه بعد بل پیغمبر نه راځي، که پیغمبر راځي بالفرض و تقدیر هغه عمر فاروق صاحب. هغه عمر فاروق د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ختمول هغه په خپل ذمه باندې واخیستل. را روان ده
لیکن چې کله هغه واقعي غټه چې کله خپل کور ته راغی او د په کور کې قران کریم تلاوت کړه د هغه خور ایمان پټ راوړیو د قران کریم تلاوت وکاوه او لغنا بعد د قران کریم په اوریدلو سره الله تعالی بل څه انقلاب وکړ راوسته حتی تر دې پورې اول دومره سخت وای چې خپل خور سره گفتگو سره په سکانو په سپړو دغه زور وهل سره وکول هغه هم د عمر خور وا دای هم عمر دا څومره جرأت الله دته ورکړه او هغه دغه څو بهادر یو غیرتی مسلمان زنانه وا هغه هم وار پکاوه ده هم وار پکاوه اخر هغه چې د خور د خولې نه کته وینه راتوي او طه دا یتونه وای دغه یو د انقلاب په عمر صاحب راغی او توای خورې دا کوم شی تا تلاوت کول دا ما تراکوس ما کې حالات بغیر کم شوای خورې ورته وای دا د الله تعالی کلام دا الله تعالی پاک دا قران پاک دا غسل بکې صحیح کالی با هغه دې بیا پلاس کې درکو موای هغه وجوا قرآن کریم واورد لغنا بعد د خپل کور نراغ یو پیغمبر تر روان ده صحابه کرام ولاړ دي پیغمبر تر راغله وای عمر روان ده دی ورته وای پرې دی وای استاد ختمولو زمواري د اخته ده دی پرې دی وای دی دراسه وای ما څنګه وار کوي وای چې کله دی ورته نږدې راغی فرمایي د خدای پیغمبر اے عمر په کوم نیت باندې راغله عمر فاروق په ځړا ورته او فرمایي اے پیغمبر غلام کې کوم دې ایمان راوړم او کلمه راوخی محترمینو قران کریم سره چې کوم سړی ځان ولګي الله تعالی ترقی ورکړي الله قران کې فرمایي واعتصموا بحبل الله اے بکتاب الله منګول ولا کوي مضبوط قران کریم ونه سي عمل کوي دا د الله تعالی رسي او پړه دا یو حبل ممدود دا یو پړه دا یو طرف اسمان کې دا بل طرف زمکه کې دا ګرځيږي وای کچا لاس ورول او مضبوط ونه و بیا د وخت فتنې او فسادونه دا انسان سره کولای دا څنګه مړی نو بیا مولوی صاحب راځو قاری صاحب راځو فاتحه وای فاتحه او سورۃ وای اما څنګه وادي بیا قران دې څه نه به کتاب الله تعالی مضبوط ونسا کله غربت په حالات کې هم دا پړې مضبوط ونسا کله مالداري په حالات کې هم مضبوط ونسا کله ملنګي په حالات کې هم دا پړې مضبوط ونسا او دغه رنګ کله د امیرتوب او سرتوب په حالات کې هم دغه رنګ کله مړ حالات هم قران تعالی ونسا او دغه رنګ کله وادي کوزدي خوشالي بیا هم قران ته وګوره دغه وجنه زموږ د باز رسومات خراب دي قران کریم خپل نه اورم عمل به نه کوم شکل انسان مړ شي بیا فاتحه ورته وکوي قران کو آیات سے منځو کوا روزه او نساء زکات چې ته ژوندې تا امر کې ته منځ کوا ته روزه نساء ته حج کوا ته دروغ موایا ته ناروا کار مکوا خطاب تا چې مؤمن ژوندې تا کوي چې کله مړ شي بیا خو تله لہذا قرآن تعظیم دا نه ده اوس چې په دیوالو باندې ولیکا د قرآن تعظیم دا نه ده چې موټر کله واخلې آیت کرسی یا چارپل دا موټر کې ځوان کړي موټر دې څه وایي دا د قرآن تعظیم دی اوس په شیشه باندې لګيږي مخ ولګيږي وړاندې ولګيږي یا په بل طریقه باندې لہذا قرآن کریم دا اسم للنظم والمعنى جميعا هم د الفاظ نوم دا هم د معنی نوم دا الفاظ به هم د قرآن اوره معنا به هم ذکر
الله تعالی به انسان ته ترقی ورکړي هم په دنیا کې او هم د څنګه په آخرت کې دغه وجنه چې وسړی مړ کیږي وای عام تور خلق بغار دی وای پلار مړسو یا رور مړسو یا بل قریب مړسو ځکه انسان ته غسل ورکړي نو پسې کې ډیر یو خاصه انسان ورته کینی او ورته وای دا ټول به وفا کوي وای کدا کوروالا د هم وفا ده کدا پلار د هم د غرنګا انیوال د هم د غرنګا دا څه خل وای زده سره یې هیڅ مشکل نشته وای دا مړی ورته ګوري وای چې دا اوس کوم خاراغای دا چې خایسته مخ والا دا چې تسلی راکون کې سړی دا څوک دا اوس چې کله سلور تکبیر جنازه مونږ وکړي او بیا قبرستان ته روان کړي نو دا سړی ورته هیڅ مشکل نشته وای کور کې هم د سره وما په عیدګاه کې هم د سره وما اوس روان وای چې کله قبر داخل کې او بیا خاورې په راواړي نو بیا هغه ګران زوی هم راځي هغه ډیر نږدې رور اکا پلار ټول راځي چې کله خاورې په راواړي دا سړی بیا ورته شیس دار نشته بیخي بیا هم اوسېږي بیخي وای دا انسانان لري دی وای ملائکه پور ورته راشي او دنه سوال او جواب کوي نو دا خایسته سړی چې ورسره د دی ورته وای رب می الله ده چې کوم سوال کوي ملائکه جواب دی ورته وای نو هغه کوم ملائکه وای دا نه سوال نه کو سوال دغه نه کوي دا سورا ګوټ والا نه سوال کوو دا مېمار والا نه سوال کوو دغه نه سوال کوو دا نه سوال نه کوم ته ولې جواب راکې ته ولې جواب ورکې هغه سړی ورته وای تاسو کار سوال نه وکوي جواب ته زور کړم یا دې ته وای سوال وکړه ډیر په جرأت سره ورته وای نو هغه دوه ملائکه وای او بیریږي چې دا خامخا کو ملائکه وای اسرافیل علیه السلام یا بلس هغه جوابونه ورکړي دی وسره دا خبر ډیر پراخه سی وای دا سړی ورته وای نو خو ځان راوخیا زه خو سورا ګوټو دکان مې درلود موټر مې درلود ډمپر وی بنگلې وی دا په ټول پاتې شو دا خلک تاسو وی دی اوس په صرف یو پاتې حقاره شه وای دعا وکوي یا دوه جګه ورځ راوړل بس په دې چرته نه ځي ځان برابر کا الله ته وځاړه فریاد وکوا د خدای پیغمبر حدیث راځي او یا تیرې زارې استغفار ویلې یا سل تیرې ویلې دا تعلیم د امت لپاره ده چې د ټول انبیاء او یا تیرې استغفار زارې کوم الله ته د خدای پیغمبر نه ګناه صغیرت او نه ګناه کبیره ستا چې او یا زلا زارې کوي الله ته یا روزانه سل تیرې زارې کوي الله ته دا تعلیم د ما استاد لپاره چې ته خامخا اویا زلا استغفار وای چې الله زما ګناهونه راماف کړي هغه ګناه چې ما ته معلومه ده هغه ګناه چې یې ګناه او ته خبر نه یې ما خدای هغه ګناه هم راماف کړي وای نو دا مړی ورته وای دا څومره نیک انسان چې کور کې هم را سره وي په لاره کې هم را سره اوس ملائکه حیبتناک ملائکه راغله هغوی ته هم ته جواب دار او خود ته وسو کې وس دی ورته وای وس هم د سره مدینه بعد ما سرګار چې قامت ورته وای ادم د سره ایما په ترازو کې هم د سره ایما په سورات کې هم د سره ایما ترتیب پورې چې تا داخل کوم جنت ته جنت کې هم در سره ایما دی ورته وای چې و خدای راوخه و ځان خامخا راوخه سوکه نو دی ورته وای زه قرآن کریم وای د خفګان په حالات کې هم ما کتل تلاوت کولم ده د خوشحالۍ په حالات کې هم تلاوت کولم چې کله به یو غم مصیبت راغی هم خامخا یا فقر براغی مالداري براغله زما استاد ملګرتیا وای دغه وجنه خالد بن ولید صاحب مبارک رضی الله عنه چې کله قرآن ته راغی وای قرآن ته به لاس څه ورکوي لکه سړی پلار یا رور یا بل انډیوال بیرون تللی په کلو ورکي لس کاله بعد راشه بیا لاس غېږ سره ورکوي دا
مبارک قرآن جگر ته ونیو فرمایي اے قرآن ته مهمان راغلی ته د عرش عظیم نه راغلی ته د الله تعالی کلام یې لیکن خالد بن ولید ستا قدر ونه کوی چې څومره ستا قدر او احترام و خالد بن ولید هغه ونه کوی حالانکه خالد بن ولید صاحب مبارک رضی الله داسې یو قهرمان صحابي مجاهد صحابي و چې داسې بدن کې داسې ځای نه ووایي چې په هغه باندې کفارو توره نه ولګېدلې وای نو لهذا بیان ختمومه قرآن سره باید تعلق پیدا قرآن کریم باید د داسې ماهرینو نه واورو او چې کله قرآن کریم اورو نو دلته انوارات راځي برکتونه راځي ووایي چې ای پروردګاره که مخکې مې ډېر ګناهونه کړي دي داسې ګناهونه چې په هغه باندې ما باندې لعنت راورېده یا غضب خدایه اوس په ما رحمت راورېږي خدایه هغه لعنت ختم کې په رحمت کې مې راتاو کې ځکه رحمت او لعنت دا دواړه یو ځای نه راځي اجتماع د نقیضینو ده که رحمت کو نو لعنت به نه وي که لعنت کو نو بیا خامخا رحمت نه وي ځکه الله فرمایي چې ای بندګانو ان احسنتم احسنتم لانفسکم که تاسو یو نیک کار کوئ ښه کار کوئ د خپل ځان لپاره کوئ په چا احسان مه باروه د قرآن کریم تلاوت ته ناست دی د الله تعالی کلام اورې د دغه ثواب ستا لپاره ده وایي دغه وجه نه که سړی څومره مجرم هم ده لیکن معمولی د قرآن کریم ادب وکوي الله تعالی هغه نه ولي الله هم جوړوي یو بزرګ هم جوړوي وایي بشر حبی یو شرابي انسان شرابخور بوتل به ورسره بازار کې به هم بوتل ورسره و په کور کې به هم بوتل ورسره و مهمانخانه و کوټه کې به هم شراب بوتل ورسره و د دې نه ماشوا چې کوم کسان شراب خوري او پیسې نه لري هغه به هم راوستل دا به هم ورکول دا د خدای فیصله ده جناب قاری حبیب الرحمن صاحب دعوت و نیکی ته موږ راکړه داسې خلک هم شته چې داسې مجلس جوړ کړي او دغسې ناروا شیان خلک و دعوت و بدۍ ته ورکوي بیا د جهنم لمبو ته خلک په لسهاوو په سلهاوو انسانان په جهنم کې غورځوي جناب قاری صاحب محترم په لسهاوو په سلهاوو کسان دعوت ورکوي و جنت ته چې خلکو راسي قرآن کریم واورئ که دغه یو مجلس الله قبول کړ او الله تعالی رحمت نازل کړ او الله راضي شو هیڅ مشکل دا نشته بشر حبی یو ګناهګار یو مجرم انسان یو ورځ په لاره باندې روان ده قرآن کریم بسم الله الرحمن الرحیم دغه په کاغذ نه ویشتو اعلان د کاغذ پروت ایمان یې درلوده ایمان ورسره و خو ګناهګار چې کله اعلان دی وکړه بسم الله لیکل شوې ده خط پې تېرېږي را تېرېږي اړه کې درد راغی چې یا الله دغه ستا اسم ذات چې الله ده او رحمان او رحیم دا ستا نومونه دي دا خط پې تېرېږي چارپایان پې تېرېږي الله دا ولې اوس ستا اعلان دې ورکته شو او اړه کې یو خفګان او درد راغی او لږه نه بعد فورا هغه کاغذ په خټو باندې یا په خوشیو بردار شي باندې و هغه یې مکمل صفا کوی او لږه نه بعد عطر یې واخیستل په دغه کاغذ باندې وول او لږه نه بعد دا یې مچ تعظیم یې وکوه دغه کاغذ چې بسم الله ده اینې بسم الله الرحمن الرحیم دا مکمل آیات نه ده نیمایي آیات ده سورت دا نه ده یو سپاره دا نه ده صرف بسم الله الرحمن الرحیم دغه تعظیم یې وکوه صفا یې کړه عطر پې وول او دغه کاغذ یې واخیسته دیوال کې یو کنجو یو غار هلته ډېر په ادب باندې کېښودوی او لږه نه بعد زړه کې درد او غم راغی چې دا د الله تعالی کلام خلق خیزي دونه قدر الله تعالی دغه شی معمولی دی بسم الله تعظیم یې وکوه د دغه وخت بزرګ ته په خوب کې الله تعالی ورځي چې ای بزرګه بشر ته ورته ووایه چې تا زما نوم پاک طیبتک ما ته پاک کړی ای بزرګه بشر ته ووایه چې تا زما نوم معطر
بشر ته ووایه ای بزرګه چې زما نوم تعظیم دې وکوه ما ته معزز کړی وای زه الله یم درته وایم ای بزرګه ورته بشر ته ورته وایي بشر په علاقه کې یو مشهور شرابي و یو مشهور خراب انسان و اجه وخت ولي ولا کله خو ولید نو را پورته شو په بل اخوا شو دا اوس بشر خو یو ناروا انسان دی اوس الله راته وایي دسه دعا ما لا حول ولا قوت ویلې بل اړ باندې واوښته بیا ودسو دوباره بیا وایي اے بزرګ زه الله یم درته وایم ورته بشر ته ووایه اے بشر تا زما نوم پاک ما ته پاک کړی زما نوم دې معطر که ما معطر کړی زما د نوم عزت دې وکوه ما ته مکرم کړی وای دوباره بیا راجوش او دس مولس برابر کړل دې ځای نه لاړ اته سملاست چې دا اوس خوبې نه و دریم ځل فرمایي اے بشر اے ولی الله د خدای دوست ځای مه بدلوه زه الله ته وایم ورته وای دوباره بس لاړ هغه بشر هغه وخت کې هغه شراب خانه کې ناست شراب کوټه کې هغه د وخت ولی الله خپل په لباس کې خلکو ته معلوم ده هلته ورغی او فرمایي اے بشر یې باندې راوځوئ بشر د ټولو شرابیانو مشرو داسې بل یو زلمی راووځه ګورې د وخت بزرګ ولاړ ده بېرته ورغی وایي پلانکی مولوي صاحب پلانکی بزرګ پلانکی شیخ الحدیث صاحب یو غټ ولي الله دا دی راغلی و تا غواړي وایي دی ورته وایي دغه وخت کې نشه یي شراب مې بستر اړولي دي او دی د الله بزرګ دوست داسې نه وي په دې خبرو کې مانه زیاتی ونه شي بېادبي ونه شي ده ته ووایه چې اوس مه راځه څه ټیم بعد دا زما نشه و دا زما هغه ختمه شي بیا به خامخا ګفتګو در سره وکړو ګورئ ادب د علماو ادب د نیکانو خلکو وکوئ فرعون کافران راوستل او په یو طرف کې موسی علیه السلام او د هغه ورور دوه انبیا ولاړ دي په بل طرف کې فلسحاو کافران ولاړ دي مقابله راغله ساحران صرف راغله فرمایي چې اے موسی علیه السلام اول د خپل لکړه ته ورځې کمن د خپل سامان ورځو دا یو ادب معمولی وکړو د دغه ادب د وجه الله ټول مسلمانان کړوي ټول کلمه ویلې وای نو کله کله خلک د نیکانو طرف دغه گفتگو زیاته کوي د زړه خفاشي په دغه باندې الله تعالی خفه کېږي وای بیا انسان خرابېږي ورسره بهر تقدیر دی ورته وایه ورته ووایه چې اوس د نشې په حالات کې برابر نه یم بیا بل وخت بیا خبره کوو سره وای هغه سړی بېرته راغی او ورته وایي ای د خدای بزرګه بشر وایي چې اوس صحیح برابر نه یم دی ورته وایي ورته ووایه د الله تعالی پیغام مې راوړی ده راوځه د الله تعالی پیغام مې راوړی ده بشر راولاړ شو فرمایي ای ملګرو بس لاړم درله وایي ځکه زه یو غټ یو مجرم او ګناهګار یم اوس به خامخا اسمان طرف نه اور راځي زه به هلاکېږم یا به ځمکه ما کشکاږي خسف کېږم تباه یم لاړم درله وایي چې کله دی راووته د خدای ولی الله دوست ولاړ ده دی ورته وایي الله تعالی فرمایي چې تا زما نوم پاک ما ته پاک کړی اے بشر الله تعالی وایي چې تا زما نوم معطر که ما ته معطر کړی اے بشر الله تعالی وایي چې تا زما د نوم تعظیم وکوه ما ته مکرم کړی بشر دغه اسمان ته یا الله دمره یو مجرم دمره یو ګناهګار په کلو کلو شراب خور انسان په یو بسم الله تعظیم وکوه ګناهونه مې ټول معاف شوی دغه نه بعد راووتم بشر حافي معنا پښې ولا دا لقب دا پس ورکړی شوی بیا یې سپلۍ نه پوکولې چوټ یې دغه څه پښې ولا تاوېده وای چا ورته وویلې چې دا خټې راځي ګرمي راځي سپلۍ مپلۍ دا کروشي دا بوټان دا پوکوده فرمایي وای پښې ولا ګرځېږم وای ځکه چې کله ما دوستي د الله سره
کوله نو په کېب راووتلمه اوس ماشټرګان هم په کېب راوځمه وایي الله تعالی هغه بشر حبیب ته دومره عزت ورکوي د علاقې چې کوم سیرلیان دي وریان دي غوایي دي وایي دې په ګلۍ کې وایي پټ نه کولی وایي خشنه یې نه کول هغه چې کومه ګوخانه ورته وایي کوټه ورته وایي هلته به منډې کړې بیا به راغله وایي ګلۍ صفا بلکل حیوانات هم دغرنګه بیا د خدای ولی ولا دا یې پېژانده وایي دغه وجه نه یو وخت د خدای یو دوست راغی چې کله داخل شو کلي ته چې هغه ګلۍ په وره کې داسې خشنه یا پټه پرتې وایي هغه ولی ولا بېهوشه پرېوته خلق را پوښولې مریض شوې په وینا مریض ته یما دا مردار شی مې ولیدل وایي ما ته معلومات کېږي چې بشر وفات شوی وایي وفات شوی دی وایي ځکه دی چې ژوندی و د چارپایانو هم خامخا د ده تعظیم او تکریم کول نو لهذا که قرآن سره د چا مینه محبت وه چې د بل نه واورو او د خپل ځان ته دستور قانون جوړ کړو الله تعالی د انسان دنیا هم برابروي او دغه رنګه عقبه هم برابروي الله تعالی د زموږ ټول ګناهونه رامعاف کړي او الله تعالی د زموږ داسې دنیا هم برابره کړي او دغه رنګه الله د عقبه هم برابره کړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه